سورة نحل. اتامر الله راغ حکم د الله فلا تستعجلوا زر مغواړی دا پتا دې سره مغواړی سبحانه پاکی د الله پاک سره او تعالی او جد عما داغنا یشرکون چې دوی شریکی د الله تعالی سره ينزل الملائکه نازل بفرشته بالروح من امره نازل وی الله تعالی فرشتي بالروح د وحی سره بالروح د آسمانی کتاب سره بالروح د پیغمبرای سره من امره بامره په خپل حکم علامن پاغه چا یشاو چې غواړي من عبادی د خپل بندگانو نه ان انذروا چې ويروي خبرداري ورکه خلقتان انذروا خوفوا بالقران ويروي خلق په قران سره انه شان د خبره د لا اله نشتر لایق د عبادت الا انا مگر سما فتقون فسوری گئی زمانہ خلق السماوات پیدا کړی دی الله تعالی اسمانونه او الارض ازمکه بالحق پسچا تعالی او چد عما دا غتنا یشرکون چې دوی شریکی دی الله سره خلق الانسان من نطفه پیدا کړی د انسان د نطفه نه فیدا وا فسچانک د خصیم مبین جګړه لوخ کار ده د الله په ذات کې بیا د خبرې کوي ولنعام چاروي خلقا پیدا کړی دی الله پاک دې چارو لرالکم استاسو د پارا فیا پدې کې دفء گرم لباس ده دفء اسباب د بچ کېدو دي د یخنینا ومنافع فائدې دي ومنها تاکلون دین تاسو خوراک کوي ولکم ولا پارستاسو فیا پدې کې جمال خایس دے حین تریحون کل چی تاسو واپس راولے وحین تسرحون او کل چی تاسو سحارو بانسے دا چاروی خو سحر زینو ماخام واپس را زینو اللہ پاک دا واپس راتلل مخ کی ذکر کردی دی دا بوتللی رست ذکر کردی دی صحیح دی جی زکر جی دا چاروی کل واپس را زینو دا ماڑی او دا لمبیدلی دا پاکی دا خیستی او په دې کې هم وی ولکم فی جمال تاسو د پاره خایس ته نو خایس پتلو کې نه ده خایس واپس پراتلو کې ده پتلو کې خو ټول شپه په غوجل کې یو ځای تیر کړي چې روان ټول ګنده پنده او خراب حالاتو کې دا چې واپس راځي نو دا خیستین الله پاک فرمایي تریحونه چې تاسو واپس راولې وحین تسرحون او کله چې تاسو بوزای وتحملوا چتی باری اثقالکم بوجن استاسو الى بلد دازک لتعلم تکونو جتاسو نه بالغی رسیدن کیا غیتا الا بشق الانفس مگر په تکلیف تنفسنو ان ربکم یقینا استاسو رب لرؤوف الرحیم خامخا بینده پخپلو بندگانو باندې رحیم میرو باندې والخیلاو اسنا والبغال او قچر والحمیر اخرى لترکبوا چې تاسو سوريږئ په دې وزینه او خایسم ده ويخلق ما لا تعلمون پیدا کوي هغه چې تاسو ته نه خبر جاندار الله پیدا کړی دی بل داسې چې په خوا بنو داسې شته چې اوریدلی دي چې دا خر په خوانو دا کال مخ کې راغی دنیا ته الله پاک فرمایي زاغه پیدا کوم چې تاسو ته نه خبر نو دا جاندارو ته اشاره نه ده دی بیجان اشیاء ته اشاره ده جهاز ده گاډه ده دا څومره چې دنیا د ته وحی ایجادي ویل کېږي د امام شاه ولی الله رحمت الله علیه په ټرمینالوجي کې داغه په اصطلاح کې وحی ایجادي چې دا انسان څونه ایجادات کوي جدید نو دا الله پاک دته په ذهن کې دی خو یو شی دی الله بذات پیدا کړی دی په خپل او بل یو شی دی هغه الله پاک بل واسطه پیدا کړی دی انسان په واسطه د توي بس لګیاو شه دا تحقیق کوا ریسرچ کوا تلاش کوا په دې ځمکه کې ګرځا په دې کائنات کې ګرځا چې ته زما دا مخلوق پیژنې او ته زما دا لطائف خلق السماوات والارض د اسمان او د ځمکې د باریکیانې مو پیژنې ويخلق ما لا تعلمون پیدا کوي باغه چې تاسو نه خبر تاسو پلاس به پیدا کی وعلى الله وبلا تعالی باندې قصد السبيل خودل دلاری دی ومنها جائر او بازر دلارونه کګی دی
حق طرف ته نه دي ته کفر لاري دي ولو شاء کچر غوختل وی الله تعالی له هداکم اجمعین نو هدایت به کړو تاسو ټول ته هو الذي الله پاک ذات به انزل جنا نازل وی من السماء د اسمان نامانو بولکم لبار استاسو منو داغینا شراب سکل دی ومنه داغینا شجر وندی فی پای کی تسیمون چې چروي تاسو چاروي ينبت لكم به الزرع والزيتون رازرغونه الله پاک ستاسو د بارا په دی وبو سرا الزرع فصل والزيتون خونان والنخيل وكجري والعناب وانګور ومن كل الثمرات ورقسم میوه ان في ذلك يقينا بده کې لآیت خامخانه خدای قوم دا خلق د پاره تفکرون چې فکر کوي سوچ کوي خپل عقل استعمالي د الله په قدرت او وحدانیت کې وسخر لكم الليل والنهار او تابعدار کړي د ستاسو د پاره شپه او ورځ والشمس والقمر انور او سپوږمۍ والنجوم استوري مسخرات تابعدار دي بأمري په حکم دا غسرا ان في ذلك يقينا بده کې لآيات خامخا نشانات دي لقوم يعقلون دا خلق د پاره چې د عقل نه کار اخلي وما وغت دراج پیدا کړی دي خوار کړی دي لکم لپارستا سو فل ارض پزمکه کې مختلفن الوانه چې مختلف دي رنگونه ده ان فی ذلک یقینا بده کې لآیت النخذ لقوم یذکرون دا خلق د پاره چې نصیحت قبلې وهو الذي ولا پاک غذات د سخر البحر تابعدار کړی د سمندر لتاکلوا منه جتاسو خره د دین لحمن طرین غوخه تازه وتستخرجوا تاسرو باسه من هردنا حلیه کالی تلبسونا جتاسو غنده دلرا تلبسونا د مذکر صيغه ده کنه نارینه ته اشاره ده تلبسونه چې تاسو غوندې نو د نارینه د پاره خو د کالی استعمال حرام دی تلبسونه بیا خو چې زنانه ته خطاب بیا خو تلبس نه پکارو کنه تلبسونه تاسو نارینه ته خطاب کې ولې د اخذ هی د نارینه د پاره پیدا ده زنانه باندې نعمت ذکر کول هی د نارینه نعمت دی اکاله خو د خزې د خو غروغه خزر دي سړی ده وتر الفلک او توینی کیشته مواخر شلون کیو بولرا فی په سمندر کې ولتبتغوا تاسو تلاش کې من فضل د فضل د الله نه ولعلکم تشکرون او دې رب تاسو شکر ادا کړئ والقا فی الارض خود دی پزمکه کې پیدا کړی دی پزمکه کې رواسیه درانه بوجونه دراسیاتون جمع د غرونه ته مراد دی الله پاک چې کله زمکه پیدا کړل د انسانانو د جناتو له پیدایش نمخ کې د زمکه به حرکت کوتل راتله فرشتو الله پاک ته درخواست کوي د ازمکه حضور راځي الله پاک فرمایل ز په دې میخونه ټکوام دا غرونه په میخونه ټکوال ګورجی او بیا به د خپل میخونه وباسي دورانه وي کی قیامت ته نږدې ځکه الله پاک فرمایي دا غرونه بزه د رزمکه نه راو باسم ګورجی بس عارضی تور الله پاک په رزمکه باندې را میخونه ټکوالی دي څونه وخت د الله مرضی او کله چې قیامت مقرر کړي ان یوم الفصل کان میقاتا ان تمید بكم چې حرکتونه کی بتاسو الله تمید بكم وانهارا او پیدا کړی د نهرونه او شولن او لاری لعلکم تهتدون د بار تاسو هدایت مومئ وعلامات او نور نخهم دی وبالنجم او پستور باندې هم یهتدون دوی لار مومي دستور ډیر نور فوایدم دي په لوی فائدې دا چې پستور باندې پته لګي دا د مشرق طرف ته دي دا ستوري مغرب ته دي دا شمال دی دا جنوب دی چرته په سمندر کې یا په چوبه کې لار خطا شي زمان نور مشرق زما د نور را خطو طرف ته مشرق طرف ته زما کور دی زما کله علاقه ده او زه خدا دې روانم د مغرب طرف ته نو دا غوړ خپل کړی نه لری کېږم خو د ستورو نه به پته لګي نو بیا چې دی نو واپس به خپل غلار باندې د ستورو نه خپل لار معلومه ګورجی وبالنجم هم يهتدون افمن فسغ لا يخلقو چې پیدا کول کی کمند کی دیشی پشان داغه چا لا يخلق چاغه نشي پیدا کولای هیڅ شی فلا تذکرون فاستاسو نصیحت نه قبل و استفهام ترغیبی دی یعنی نصیحت قبول کړي وان تعدوا کجری تاسو شمارل غواړی نعمت الله نعمتونه د الله لا تحصوها نشي شمارل ان الله غفور رحیم بشک الله تعالی خامخا بخون کړي مهربان دی بخون کړي لمن دا هغه چا لپاره تابه چې توبه وباسي
رحیم مهربان دی لمن دا هغه چا د پاره مات علی التوبه دي چې هغه مړ شي په توبه باندې والله يعلم الله تعالی علم دې ما پاغه څه تو سرونه جتا سي پټوي و ما پاغه څه تولنون جتا سو ښکارا کوي والذین وغا کسان يدعون چې عبادت کی بندگی کی من دون الله بغیر د الله پاک نه لا يخلقون غي نشي پیدا کوله والذین وغا خدایان باطلا يدعون چې دوی بندگی کوي من دون الله بغیر د الله نه لا يخلقون غي نشي پیدا کوله شيان هیڅ شی وهم يخلقون دوی په خپل پیدا کړی شوی اموات مړدي غیر احیاء ندی ژوندۍ وما يشعرون دوی نه خبر ایان یبعثون چې کله برا پاسول کېږي د قبرونو الهکم معبود تاسو اله واحد معبود یو دی فالذین فسق کسان لا یؤمنون بالآخرة چې ایمان نه لري په آخرت باندې قلوبهم منکرة د دې زړه انکار کوونکي دي د دې زړه ناکاره دي فاسد شوي دي یا انکار کوونکي دي تفسیر ماجدی کې عبدالرحمن عبد الماجد دریابادی رحمت الله علیه دغه دوا درې معنی کړی دي انکار کوونکي دي ناکاره دي فاسد شوي دي وغیرہ وهم دوی مستكبرون تکبر کوونکي دي لا جرم یقینی خبر ده لا جرم خامخا ان الله یقینا الله تعالی علم علم د ما پاغي سرونه چې دوی پټي و ما پاغي ولنون چې دوی ښکارا کوي انه بشک الله تعالی لا يحب المستكبرين نخوخي تکبر کوونکي و اذا پاغه وخت قیل چې ویل شلوم دوی ته ما ذا انزل ربکم څه شي نازل کړل د استاسو رب قالو دوی وای اساطیر الاولین دا هم من غلط قصې د پخوانو خلقو دي الیاذ بالله اساطیر الاولین دا خو دروغجن قصې دي میر فیبلز ورتوای کوم چې د فرعون قصه دا او د نمرود قصه دا او د آدم علی السلام او د ابلیس و غیره و غیره دا خو بس دا خو منګړت واقعیات دي ليحملوا د باران چې اوچت کې دوی ليحملوا کې چې کوم لام درې ته ویل کېږي لام برای عاقبت اولنې لام نو معنا به بیا دغه پشان کو ليحملوا انجام بداشي چې اوچت بګي دوی د دوی د کفر انجام بداشي چې دوی بوچت کې او زارهم پیټي د ګناونو خپل کاملتن پورا یوم القیامت پورز د قیامت باندې و من اوزار الذين او د پیټو د هغه کسانو نه یذلونهم چې گمراه کړي دي دوی بغیر علم بغیر د دلیل نه بے دلیل بے ثبوت بلا تحقیق بے سند الا خبردار سا ما ډیر خراب دی هغه شی یزرون چې دوی اوچتوي د هغه د خپل بوج نه بنه کمیږي خو د هغه د بوج مقدل له بوج به دوی مخلول چې هغه کم کار کړي دی ردی په وجه کړي دی قد مکر الذين یقینا مکر کړي دی هغه کسانو مکر کړي هغه کسانو من قبل چې مخکې د دوی نه نمرود جبار نمرود الذي بنى الصرح بنگله جوړ کړ محل جوړ کو ویزه اسمان ته خېجم ګور جی خا فات الله فجرات لکل الله تعالی بنیادهم د دوی آبادی تامن القواعد د بنیادنا فخر علیهم السقف فسروا غرزدوا په دوی باندې چت من فوقهم د لپاسه طرف د دوی نه واتاهم العذاب راغ دوی ته عذاب من حيث لا يشعرون دا غزنه چې دوی نو خبر ثم يوم القيامت بیا پرز د قیامت یخزیم رسوا بک دوی ويقول وایب الله تعالی پرز د قیامت اين شرکای کم زدي زما شریکان د الله سره خو شریکان نشته الذين كنتم تشاقون تاسو پنځ د الله شریکانو په حقیقت کې خدای الله څخه شریک او پارټنر او حصدار نشته دی الذين كنتم جويتا سو تشاقون جتاسو مخالفت کو اختلاف کو فهم دا غي مبارکه قال الذين واي باغ کسانو تل علم چور کله شوی دی ورته علم فرشته ان الخزي اليوم يقينا رسوين رزي والسوء او عذاب على الكافرين فكافرانو باندې دی الذين خلق توفاهم الملائكه جي قبض کوي روحونه د دوی فرشته ظالمی انفسهم پر حال کې چې ظلم کوونکي وي بخپل ځانونو باندې دا ظالمی حال دی توفانا تتوفا
بالکفر ظالمی انفسهم بالکفر فالقوا السلام او بغرزی دوی ته صلح او بغرزی تابعداري سرندر بشي دوی به تسلیم شي دوی به تابعدار شي یره جی بس لاسونه به اوچت کړي ما كنا نعمل من سوء چې موږ خو هیڅ بدی نه د کړي دوی به ډېر د مجبورینا په خوشامدانه لهجه کې بوایي چې زمونږ څه طاقت وږي چې مونږ شرک کوو تفسیر ماجدی کې حضرت مولانا عبدالماجد دریابادی رحمت الله علیه دغه وضاحت کړي چې دی وایي یره جی زمونږ څه طاقت وږي چې مونږ کفر نه مونږ جی کفر نه کړي بل ځکه الله پاک څه فرمایي ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ګور جی ظالمی انفسهم ما كنا نعمل من بلا ولنا الله پاک به فرمایي ولنا ان الله بشک الله تعالی علیم بما کنتم تعملون علم د پاغه چې وای تاسو کوونکی استاسو په اقرار او انکار باندې بسوشي الله تعالی په غیب باندې عالم دی فادخلوا فداخل شي ابواب جهنم دروازو د دوزخ ته خالدین همیشه به فيها پدې کې فلبئس فس خام خاڑر خراب دے وصل متکبرین زید تکبر کونکو ٹکانا کور د تکبر کونکو مسوا مأوا کور وقیل او بویلشی للذین آغا خلقو تا اتقو چه متقیان دی ماذا انزل ربکم سش نازل کڑے استاذ رب قالو دوی بوائی خیرا خیر توحیدا توحید للذین لپاره دا خلق واحسنوا جنیکی کړه دا فی هذه دنیا په دې دنیا کې حسنۃ خوشحالی دا جنت ده پر ورځ د قیامت باندې ولدار الاخرته خیر او خامخ کور د اخرت ډېر غوړه ده دنیا نه ولنعم دار المتقین او خامخ ډېر خدای کور د متقینانو چې جنت ده جنات عدن باغونه د عدن دی باغونه د مشوال دي عدن اصل کې جنتونه ټول څو دي او جنتونه دي کنه و دي کاته دي ها اته دي کو دي اته جنتونه جنت الفردوس جنت المأوا جنت النعیم جنت عدن پدې کې یو جنت عدن دوام تم وي همیشوالی تم وي صحیح دی جی خا خو بعض تفاسیر د دې تعریف کړي دي وضاحت د حدیث مبارکه او قرآن کې وې دا د جنت د آدم چې دا په یو کہانی کې جوړ دی په یو کہانی کې ګوره الله پاک چې تیار کړی دی هغه خو د دنیا خلکو هغه سوچ نشي کېدای کنه د دنیا خلک خو به د کہانی یو شکل جوړ کې خو یو دونه غټ قیمتي کہانی څوک جوړولی شي یا څوک دریافت کولی شي قصر من لؤلؤات دا یو بنگله ده په یو ملغلره کې او دا ملغلره څونه غټه ده فی ذلک القصر 70 دارا من یاقوت په دغه بنگله کې 70 کورونه د یاقوت نه جوړ دي او یو کور څونه غټ دی وفي كل دار 70 بيتا من زمردة خضراء او په هر یو کور کې 70 کمرې د شنو زمرود دي او یو کمره څونه غټه ده وفي كل بيت 70 سرير او په یو کمره کې 70 کټونه دي 70 تختونه دي یو کټ څونه غټ دی وعلى كل سرير 70 زوج حور عين په یو کټ باندې بیا 70 حوري دي او دا به الله پاک یو جنتی لور کوي دا پورا بنگلا دیته ویل کیږي جنات عدن ګوره جی خا جنات عدن باغونه د عدن دی يدخلون عذبا نوزي دیتا تجربه گبا من تحت اداغین لاندې الانهار ولهم لپاره د دوی فيها پدې کې ما هغه څه به یشاون چې دوی غواړي كذلك دارنگی یجز الله بدل ورکی الله المتقین متقیان تعالی الذين متقیان تتوفاهم الملائکه چې قبض کوي روحونه د دوی فرشته طیبین چې پاک وي پاک د شرک او کفر نه
یقولون دوی بوای سلام علیکم سلام دی پتا سو دخول الجنه داخل شه جنت تا بما په سبب دا غڅ کنتم چې وای تاسو تعملون کون کی په دنیا کې هل ينظرون دوی انتظار نه کوي الا ان مگر ته خبرې تاتيهم الملائکه جراب شدوی ته فرشته او یات یا ربک یا راشد تستعرب كذلك دارنګي فعل الذين خبر کړي وایا کار کړي واغه خلکو من قبلهم چې مخکې د دوینا وما ظلمهم او ظلم نو کړي په دوی باندې الله تعالی ولکن كانوا لیکن و دوی انفسهم پخپل ځانونو باندې یظلمون ظلم کوونکی فاصحابتهم فسرسید دوی تا ورسیدلی دوی ته سیئات ما سزاګان داغه اعمالو عملو چې دوی کړیو وحاق بهم او نازل بشي په دوی ما غشه کانو چې دوی بي پاغه نازل شو په دوی باندې غشه چې دی وو بي پاغه پورې استازون ټوکی کونکی وقال الذين وایبغ کسان اشرکو چې مشرکان دي لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء وایغه کسان چې مشرکان دي وای کچره غختلې وی الله تعالی نو موږ به عبادت نه وکړي بغیر دا غنه د بل شا نحنو موږ ولا اباؤنا ونمشران زمون ولا حرمنا من دونه من شيء او موږ بنوي حرام کړي بغیر د الله د اجازت نه څه شي الحرث والانعام مختلف فصل او څاروي دی به حرام حلال پاغه کې جوړول تخپل طرف كذلك دارنگی کذب فعل الذين خبر کړي واغه کسانو کذب الذين دروغ ویلو من قبلهم چې مخکې د دوینا فهل على الرسول فسنشتره پر رسولانو الا البلاغ المبين مگر رسول خکار دي ولقد بعثنا خامخ يقينا مغلقل دي في كل لګل دي في كل امه الى كل قوم هر یو قوم دا رسول كما ارسلناك الى قومك لك څنګه چې ته مونږ ستا قوم ته لګلې اے نبی علیہ السلام ان په دې خبره مونږ دا ټول لګلې دي او عبد الله چې عبادت کوي د الله کافر ته مسلمان ته وي او عبد الله د الله بندگی کوي کافر ته وي او عبد الله وحد الله الله یو وګڼه او واجه تنه بو طاغوت او ځان په جړه کې طاغوت نه طاغوت ویل کېږي هغه قوت چې هغه ته د الله نه د غیر الله طرف ته بوزي کاغه ارسوک دی هغه ته وی طاغوت شیطان وغیرہ وغیرہ کاهن ساحر فمنهم فسبازرتنا من غزوک دی عد الله چې هدایت ورته کړی دی الله تعالی ومنهم وبازرتنا من غزوک دی حقت علی الضلاله چې واجب شو په د باندې گمراهی فسیرو وہ گرزائے فی الارض پزمک کے فانظروا فسو گورے عبرت واخلے فاتبرو کیف کان ترنگ شو عاقبت المکذبین انجام داغ خلقو چی نسبت دا دروغ کون کی دی ان تحرص علاو داون کتا حرص کے دوی پا ہدایت دوی پا توحید دوی پا ایمان دوی پا دین دوی پا اسلام دوی پا منلو فإن اللہ فزیقینا اللہ تعالی لا یادی ہدایت نکی دا خپل دین طرف تا من هغه چاته یو دلو چې هغه گمراه کی چې همیشه فیصله وکړي وما لهم ونبوی له پاره د دوی من ناصرین څوک امدادیان واقسموا دوی قسمونه خوري حلفو قسمونه بالله بالله پاک باندې جهاد ایمانه مضبوط قسمونه لا یبعث الله من يموت چراپا بنس الله غزوک جی هغه ملشي بیا به را پانس بلا ولنا الله پاک وی بلا ولنا بلا یو حرف ته د حروف د ایجاب نه ثابتې نقیز د قبل مخ کې نفي ذکر شي د اثبات فعل کوي او مخ کې اثبات ذکر شي نو د نفي فعل کوي د مخ کې نفي ذکر شو نو د اوس اثبات فعل کوي بلا ولنا ګورجی خ بلا وعدن وعدد علی بالله تعالی باندې حقا حق دا سچ دا کائنا واجبا کیدون کدا ولكن اکثر الناس یولیکن زیاد دخل کنا لا علمون پویږي لیبینا جخکارک الله پاک لهم دوی تعالی الذي غش یختلفون فی چې دوی اختلاف کی پاغه کې قیامت بدیل راځي ګوره د قیامت مقصد ذکر کیږي چې تاسو په کومه خبره کې اختلاف ده هغه الله پاک ښکارک وليعلم الذين ورد ذپانا جخکارک الله تعالی
هغه کسان کفرو چې کافران دي انهم کانوا کاذبین چې یقینا دوی دروغجنو انما خبرنا ده بلکې دا قولنا لشین زمون خبره ده یو شی د پاره اذا اردنا وکل چې مونږ اراده وکړو دا غي ان نقول انت دا نقول مونږ وایو له دغه کار تا کون شف یکون شیغا مطلب دا کون لفظ تم ضرورت نشته الله پاک اراده پوره ده والذین وغکسن هاجروا چې هجرت کړه ده فی الله د الله تعالی په لار کې من بعد ما رسل غینا ظلمو چې په دې باندې ظلم کړی شوی دی لنبوئنهم خامخامون بزی ورکو دوی تا فی الدنیا په دنیا کې حسنه خیستا ولا اجر الاخرت اکبر او خامخا ثواب د قیامت ډېر لوی دی لو کانوا یعلمون کاش چې دوی پوهې دی الذين غسان صبروا چې صبر کړي دي په zarar د کفارو باندې وعلى ربهم يتوکلون دوی په خپل رب باندې باور کوي وما ارسلنا من ندي لګلي من قبل کامخ کستانه پیغمبران الا رجالن مگر سړي نوحي من بوحي کولا اليهم دوی تفسلوا على الذكر فتپوشو کړي ذکر والا نه د علم والا نه ان کنتم لا تعلمون کجریتا سن پويږي بالبینات پخکار دلائل او زبر او کتابونو په صحیفو باندې وانزلنا الیک الذکر موږ نازل کړی دی تا ته قران لتبین للناس چې تخکار بیان کې خلکو ته ما هغه قران نزل الیهم چې نازل کړی شوی دی دوی ته ولعلهم يتفکرون او دې لپاره چې دوی فکر وکړي لکه يتفکروا ما امر لهم فی القران چې دوی فکر وکړي پاګه کې دوی د قران کې نازل شوی دی افامن الذين يفز پامن کی گنیزان لرا هغه کسان مکروا السیئات چې کړي دي تدبیرونه بد الشرک بالله شرک کړي دي کفر کړي دي جرایم کړي دي کرایمز کړي دي اي يخسف الله داچ او بشلی الله تعالی بهم پدوی باندې الله رضز مکا او یاتیهم العذاب یا برش دوی ته عذاب من حيث داغ دین لا يشعرون چې دوی باندې خبر بنزوله د عذاب پر نازلې دو او یاخذهم یا براونی سی دوی فی تقلبهم پاوړې دو راوړې دو د دوی کې یو ملک نه بل تا پتلو راتلو د دوی کې پتلو کې بهونی سی یا به پراتلو کې ونی سی پجاز کې بهونی سی په سمندر کې بهونی سی پلار بهونی سی فما هم فجنبوی دوی به معجز ناجز کون کې الله تعالی لرا او یاخذهم یا بهونی سی دوی اعلی تخوف رست عاد يرولنا یعنی اول به ورته مبادی د عذاب راولېږي اطلاع ورته ملوشي آثار د عذاب بووینی نبیا به الله پاک دا غینه پس راونی شي فإن ربكم فجقنا استانس رب لرؤوف الرحيم خام يند پخپل بندگانو مې ربانه ده اولم يروا ایتوین ګوري الا ما اغشتا خلق الله چې پیدا کړی دی الله تعالی من شيء که هر یو شی ده من الشجر والدواب وغيرها وغيرها ک الله پاک هر یو شی پیدا کړی یتفیو گرزی را گرزی ظلالو سوره د دیان الیمین خی طرف تسار وشمائل یو گز طرف تماخام سجدا لله دا سجده کون کی دی الله تعالی ته دا سوري چې د انسان په دزمکه باندې پروت دی د الله پاک ته سجده ریز دی دا سجده کی یا د ونی سوري دی وغیرہ کدا هر چی سوري دی دا سجده ریز دی که کافر ولی نه دی خو سورې پزمکه باندې هر وخت پروت دی کنه دا الله ته سجده ریز دی که د کافر دی الله ته سجده کوي یا نه دره دا سورې غیر ارادي تور الله پاک ته سجده کوي خا وظلالهم د دې سورې الله پاک ته سجده کوي عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون دوی تابعدار دي ولله ولا پارد الله تعالی یسجد سجده کوي ما غ مخلوقات فی السماوات چې په اسمانونو کې دي او ما وغ فی الارض چې بزمکو کې دي من دابتن زنده سر چې سا خوند دی هغه ته دابه وي او الدابه ما يدب على الارض چې پزمکه باندې ګرځي هغه ته بس لیوینګ ثینګ بس سا غستون کې شي هغه ته ویل کېږي دابه والملائکه فرشته وهم تو لا استكبرون دوی تکبر نه کوي ځان چت نه غني د الله د بندګۍ نه د الله د عبادت نه يخافون دو یریږي ربهم د خپل رب نه من فوقهم د پاس طرف د دوی نه ويفعلون کوي ما غیمرون چې دوی ته حکم کړل شوی دی فرشته تابعدار دي
درس څنګه ټایم ختميږي بیا ان شاء الله سجده وکړي. وقال الله هو الا تعالی لا تتخذوا ویل دی الله تعالی لا تتخذوا من عبادت مکوي الهین د دوه خدایانو اثنين الهین د خدایانو اثنين د دوه انما خبرنا ده بلکې دا هو اله واحد هغه معبود یو دی معبود برحق یو دی بلا ولد ولا شریک نه بچیشته نو سره څوک پارټنر او حصدار شته. فَإِيَّا فَرْهَبُونَ فَسْخَا زمانه ویریږي وله ما فی السماوات والارض او د الله د پاره هغه درې په اسمانونو کې او پزماکو کې دی وله الدین د الله د پاره بندگی د عبادت د تابعداري د وان صبا پورا افغیر الله تتقون بس بغیر د الله نه تاسو یریږي د بل چانا وما بكم من نعمت فمن الله او پتا سو باندې چې هر قسم نعمت درا د الله دی. ثم اذا مسكم الضر فسر کله چې درور رسیږي بیا چار کله درور رسیږي تاسو ته تکلیف فیلې ته چرونو الله ته فریاد کوئ. ثم اذا كشف الضر بیا چار کله لري کی زرران کوم تاسو نه اذا فريق منكم ناس فيودل تاسو نه بربهم یشركون د خپل رب سره شریکي نور مخلوق لیکفرو کی دا لام چې کوم دی دته ویل کیږي لام برای عاقبت لیکفرو حتا یکفرو انجام دا شي چې دوی کفر کوي به ما پاغه څه باندې آتے نام چې موږ ورکړي دي دوی ته فتمتعوا نو تاسو فائدہ واخلئ فتمتعوا تاسو فائدہ واخلئ فعيشوا بالكفر والحرام فائدہ واخلئ په خپل کفر کې په حرامو کې مزه وکړي فسوف تعلمون زرد چې تاسو په پوهه شئ چې تاسو سره بیا څه کیږي. ويجعلون دوی ګرځوي لما هغه شی وای لما هغه خبره لا يعلمون چې دوی نه پويږي څه دلیل یا سند ورسره نشتا. نصيبا حصہ مما داغسنا رزقناهم چې موږ ورکړي دي دوی ته الله قسم په الله لا تسالون خامخه تپوس بوکړي چې دوی نه پورس د قیامت عما داغه کنتم لا تسالون خامخه تپوس بوکړي چې تاسو نه پورس د قیامت عما داغه کنتم چې وای تاسو تفترون دروغ جوړون کی تړون کی په الله تعالی باندې. ويجعلون دوی ګرځوي لله د الله د پرال بنات لوريان سبحانه پاکی د الله لرا پاکی د نزه نفسه عن الولد والشريك ولهم لپاره د دوی ماغه تر یشتون چې دوی خو خوي د ځان د پاره بچي خو خي زوی او د الله پاک د پاره چې ثابتي بیا وي د الله لور ده. واذا وقع وقت بشرا چې خبر کړی شي احدهم یو تند دوی بیرون صاحب په جنای سره زلف چلور دي شوی دا زل وجهه مسودن مخه تک تور شي او کظیم د ډکوي د غمنا یتوارا من القوم پټیږي د خلقنا من سوء ما بشر به د خراب هغه خبرنا جدت خبر ورکړی شوی دی ايم سکو علی بیا د سوچ کوي ايم سکو علی هون چې او ساتي د خپل لور فزلت سرا ام يدسه في التراب یا خخکړی دا په خاورو کې ژوند دی الا خبردار شامل خراب دیغه شی يحكمون چې دی فیصله کوي للذین داغه خلق د بار لا یمنون چې ایمان نرولي بالاخره په آخرت باندې مثال سو مثال بد ده خراب صفت ده یا خراب مثال ده یا خراب حالت ده د غدره وړ معنی تفسیر عثماني کې علامه شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه کړي خراب صفت ده خراب مثال ده یا خراب حالت ده. ولله المثل الاعلى او د الله تعالی د پاره اوچت مثال ده الله د پاره خو مثال شته نه ليس كمثله شيء دا الله مثال نشته او دلته فرمایي ولله المثل الاعلى نو دلته مثال په معنا د صفت ده دا الله د پاره اوچت صفت ده الصفه العليا الالوهيه والربوبيه خدای توب ده وهو العزيز الحكيم ودغ الله تعالی غالب ده حکمت والا ده ولو يواخذ الله الناس بظلمهم وكجرني ولله تعالی خلق در په ظلم د دوی ما ترک علی من دابه نو نو پر خو دې په دې ځمکه باندې او زنده سر من دابه ولكن يؤخرهم ولكن رستقي الله تعالی دوی الى اجر مسمى تر دې وخت مقرر پورې فائدہ جاء فسر کړه چې راځي اجلهم نیټه دوی لا استاخرون دوی بروست نشي ساعت د خپل وخت نه یو ساعت ولا يستقدمون دوی بمخ کې نشي یو ساعت ويجعلون دوی ګرځوي لله لپاره د الله ماغه یکرون چې بخبل بد غني وتصفو بیان وی السنتهم جبي د دوی الکذبه دروغ ان لهم الحسنى یقینا درې د پاره به جنت وي لا جرم یقیني خبره ده ان لهم النار یقینا درې د پاره به اور وی وان مفرطون یقینا دوی به وړاندې کولې شي دی ورته
تالله قسم په الله لقد ارسلنا خامخ یقینا موږ لګلی دي پیغمبران ارسلنا رسلا الى ومن امه من قبل قامخ کستنا فزین لهم الشیطان نخست کو دوی د شیطان اعمالهم د دوی عملونه فهو وليهم فد شیطان د دوی ملګری دی اليوم ننزل لهم عذاب الیم دی پر عذاب دردناک دی وما انزلنا علیکم نازل کړه پتا باندې الکتاب الا لتبین مگر د دې لپاره چې تخکاره بیان کې لهم دوی ته الذي غشي اختلافو فيه چې دوی اختلاف کوي پاږي وهدن او هدایت دی ورحمتن او مهربانی ده لقوم يؤمنون دا خلق لپاره چې ایمان وروړي والله تعالی انزل نازل وی من السماء د اسمان نمان او فاحیا وجوندې کی به په دې سره لرو د ازمکه بعد موت پس د وچوالی د دینا ان فی ذلک یقینا بده کار کې لآیت خامغه خلل قوم یسمعون دا خلق لپاره چې دی اوري په اوریدلو د قبل ولو سرا يسمعون سماع تدبر وافهام وقبول وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً او یقینا ستاسو د بارا په څارو کې خامخا عبرت ده په حیواناتو کې ستاسو د بارا عبرت ده عجائبات دي عبرت ده ستاسو د بارا عبرت ویل کېږي یو نامعلوم شی په وجود کې راتللو ته څه عبرت ده نسقيكم من غسکو تاسو ته مما غفي بطوني جرته په خېټو کې دي مم بین فرث و دم د غشان او د ویني ترمنځ یو طرف ته نه د غم بل مازه شه دي بل طرف ته ګندګي د څاروي غم بل مازه دي او دا غي د مز نظر او باسم لبنن پي خالص سائغا مزیدار للشاربین د سکون کو د پار الله پاک فرمای د قدرت ته وحدانیت دلیل ته زما وګوره د کار ته زما وګوره د صناع اعظم په وجود باندې زبردست دلیل دی د الله پاک په وجود باندې من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا چې هغه په مړی کې غوټه کیږي نه هغه ته وی سائغا للشاربین د سکون کو د پاره ومن ثمرات النخيل او د میوه د کجورنا ولا نابیو د انګورنا تتخذون تاسو جوړوي منه دا غینا سکر النشا ورزقا حسنا او رزق خایستا نشت اخله او خسته رزق ته حاصل وي د شراب حرمت په 3 پیرو کې راغله 4 پیرو کې راغله دي نمبر 1 شراب جل پاک حرامول نو د ټور نړم به آیت دا یو راغله دي چې په دې کې داونه وی چې شراب حرام دي یا حرام ندي یا خشه دي یا بد شه دي صرف الله پاک فرمایل وی ومن ثمرات النخيل والعناب کجوري او انګور او شراب هم دغه دوه شیونه نه جوړيږي تتخذون منه سکرا تاسو ردین نشاخله ورزقا حسنا او خسته رزق ته حاصل وي صحابه کرام سوچ راغی چې ګور نشه جدا ذکر شو او خسته رزق جدا ذکر شو کې دې چې دا نشه حرام وګرځي هغه وخت کې جایز ولا ابتدا د اسلام کې والله پاک چې فرمایل چې خسته رزق ده خو نشه جدا ذکر کړه او خسته رزق جدا ذکر کو نو معلومیږي چې نشه خسته رزق نه ده دویم ځل بیا بل آیت راغی بل ځل بیا آیت مبارکه راغی چې د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه د واده په موقع د دعوت ولیمه په موقع صحابه کرام شراب سکلی دي عمر رضی الله عنه پاغي کېم دي او بیا د ماخام مستمخ کې شنو صورت غلط کو قل یا ایها الکافرون لا 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 په ټول پرې خدا اعبد ما تعبدون وانتم عابدون ما اعبد وانا عابد ما عبدتم وانتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين الله پاک دویم آیت هغه مقرره لګو یا ایها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سکارى نشي په حالت کې مزمه کوي حتا تعلموا ما تقولون تر دې چې په خپل خبرو پوهی شئ چې تاسو سویم نمبر 3 بیا صحابه کرامو ته پتو لګیدا نو خلقو د شرابونه نفرت پیدا شو درېمه مرتبه کې آیت مبارکه راغی الله پاک فرمایل يسالونك عن الخمر والميسر دویستانه د شراب او د جواره ته پوښ کی قلت دوی ته وایا فی ما اسم کبیر پدې کې لوی ګناه ده ومنافع للناس د خلقو فائدې دي درېمه آیت دا راغی
څلورم آیت بیا راغی الله پاک فرمایل انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. دا پلیتی دا ګندګی را د شیطان عمل نه دین ځان بچ کې چې کامیاب شي. ګوره جی ومن ثمرات النخيل يود میوه د کجورنا ولا نافع د انګورنا تتخذون تاسو جوړوي منه دا غنا سکرن نشا ورزقا حسنا ورزق خیستا ان فی ذلک یقینا پدې کار کې لآیتن خامخا نخذ لقوم یعقلون دا خلق د پاره چې د عقل نه کار اخلي. واوحى ربک الى النخل او وحی وکړه مچایت وحی اشاره وحی پټ आवाज وحی پټ خبره وحی خړخط وحی حکم وحی الهام مختلف معنی باندې وحی راځي قران کریم کې واته معنی باندې استعمال الله. واوحى ربک حکم کوسترب حکم تلته کې مراد ده ال النحل مچایت څه حکم یو کو اندا اتخذی چې جوړ کا من الجبال په غرونو کې بيوتن کورنا ومن الشجر او په ونو کې کورنا جوړ کا ومما او پاغزي کې کورنا جوړ کا یار شوم چې دا خلق ځان له کورنا جوړي د خلقو په کورونو کې کورنا جوړ کا ثم کلی بیا خورا من کل الثمرات هر قسمه میوه فصلو کی روان شاه سبول ربک بلارو د خپل رب ذللا پاسانه یخرج روزی من بطونها د خېټونه شرابونو به مشروب مختلف الوانو چې مختلف دي رنگونه ده نه قسمه شاد چې دي ګبین دا صرف په عرب ممالکو کې ده نه قسمه فيه پدې کې شفاء للناس شفاء د لپاره د خلقو دغه په وګي خېټي اول د پيو تذکره واوست دغه د غبین ته جوړاشه شفاء للناس شفاء د خلقو د لپاره ان فی ذلک یقینا پدې کار کې لا آیتن خامخا نخذ لقوم يتفکرون دغه خلقو د لپاره چې سوچ او فکر کوي. والله تعالی خلقکم تاسو پیدا کړی ثم يتوفاکم بیا تاسو وفات کی ومنکم بعض استاسنا منغه څوک دی ورته چې واپس کړی شي الی ارذل العمر ډیر کمزوري عمر ته 90 سال 95 100 120 چې لیکي لایال چې هغه بیا د خپل د علم نه پس بیا واپس معلومات د دماغونو وزي الازر العمر ډېر کمزوري عمر تعالی کایلا علم را دي د پاره چې پوه نشي بعد علم پس د پوه نشي اپیت شي ان الله علیم قدیر بشک الله تعالی علم والا د طاقت والا دی. والله تعالی فضل غور کړی دی بعضکم بعض استاس ولا بعض په بعض باندې فر رزق په رزق کې څوک بلګ مالداري څوک بډيري فمن الذين فس ندی هغه کسان فضلوا چې فضیلت ورکړل شوی دی دوی ته برات دی رزقهم واپس کوونکی د خپل رزق علامه هغه چاته ملکت چې مالکان ګرځېدلی وي دا غي ایمانهم خلاصونه دوی فهم فی سوا چې دوی پدې کې برابر شي. دلته د وحدانیت د الله تعالی یو مثال ذکر کی مطلب دا الله پاک فرمایي چې بتاسو کې بعض خلک آقاګان دي او باز غلامان دي. آقا دې دا غسر جیب بنگله دا کور دی او بزنس دی او کاروبار دی دا بل د غلام دی دل کار مار کی چرته کې دی آقا د څه نه د کړي چې دا خپل بنگلا او دا گاډي او دا بزنس او دا تجارت او دا کاروبار او دا عزتونه او دا رشتي او دا خزي او نر دا خادمان او دا هر څه د خپل غلام سره په دې من نیم کې چې نیم ستا شو نیم ماز د چرته شوی دا نو الله پاک فرمایي چې زب خپل بنده څنګه د ځان سره په خدای توپ کې شریک کما او تاسو څنګه مطلب دا دی چې راځي او بنده راخله مخلوق راخله او زما سره شریک جوړوي او تاسو خو چرته څه نه د کړی چې خپل دا کور د غلام سره نیم کړی نو زب څنګه خپل بادشاہي د خپل بنده سره نیمه کما ګوره جی. فمن الذين فسند يغ کسان فضلوا چې فضیلت ورکړل شوی د دوی ته برات دی رزق واپس کون کی د خپل رزق علامه هغه چاته ملکت ایمانوم چې مالکان ګرځېدلي دي خیلا سونه د دوی
فهم فی سوا چې دوی پدې کې برابر شي د خپل خادمانو سره دا څه چرته نه ده شو افا بنعمت الله فس په نعمت د الله تعالی باندې یجحدون دوی انکار کوي والله والله تعالی جعل لكم پیدا کړی دي تاسو د پاره من انفسکم تاسو د نفسونو ازواجن جوړه ازواجن بیبیانه وجعلوا پیدا کړی دي لكم تاسو د پاره من ازواجکم تاسو د بیبیانو نه بنینا زامن وحفدتن ونسی د زامنو نه بیا بچی پیدا کړی دي نوسی ورزقکم درکړی دي تاسو ته من الطيبات پاکیزه خوراکونه اف بالباطل یؤمنون دوی په باطل ایمان وروړي وبنعمت الله هم یکفرون او د الله په نعمت باندې دوی انکار کوي ويعبدون دوی بندگی کوي من دون الله بغیر د الله تعالی نه ما دا غلا یملکو چې هغه اختیار نه لري لهم لپاره د دوی رزق رزق من السماوات د اسمانونو ولا رد د زمکونو شي ان د هیڅ شي ان معمولی غونډه ولا يستطيعون طاقت نه لري نه اختیار لري او نه طاقت لري فلا تضربوا لله الامثال فاسم بیانوي تاسو د الله تعالی د پاره مثالونه د الله سره څوک مماثل ما جوړوي برابر شریک د الله تعالی د پاره هیڅ څوک ما جوړوي ان الله بشک الله تعالی علم عالم دی وان تم لا تعلمون تاسو نه پوهیږئ ضرب الله مثلا او بیانوي الله پاکي مثال عبد مملوکن د غلام چې د بل په اختیار کې وي مملوکن چې د بل په اختیار کې وي لا يقدر طاقت نه لري علی شیء په هیڅ شی باندې ومن او بل هغه سره دی رزقنا او چې موږ ورکړې د تامنا د خپل طرف رزق حسن مال ډېر فهو ينفق فد خرج کوي منه دا غنا سر او جارا په پټو پخکارا باندې پپټو پخکارا باندې هل یستون اې د دواړه برابر دي نه الحمدلله پاکی د الله لر تعریف دی الله د بارا بل اکثرهم لا يعلمون بلکې زیات د دوی نه پوهیږي وضرب الله بیانوي الله تعالی مثلا مثال رجلين د دوه وسړو احدهما ابکم د دوی نه یو چاړه ده لا يقدر على شيء پېد شي باندې طاقت نه لري او هو کلون ته بوج دی اعلی مولا او بخپل عقا باندې اينما يوجه چرته جليږي دلر آیات به خیر ده نه وروړي خیر هل يستوي هو اې دې برابر ده ومن داغه چا سره یا مرو چا حکم کې بل عادل د انصاف د توحید او هو علی صراط مستقیم ده پنه غلار باندې وي ولله ول پارد الله تعالی غیب السماوات والارض پټ د اسمانونو د زمکو ده وما امر الساعه یو نه حکم د قیامت الا کلمح البصر مگر پشان د رب د سترګې او هو اقرب یا ډیر نږدې ده بل هو اقرب بلکې دینم زیات نږدې ده د سترګې د رب نم زیات ده د قیامت خبره ان الله على كل شيء قدير يقينا الله تعالی پر یو شی باندې طاقت لرونکی والله اخرجكم والله تعالی رو باسي تاسو را پیدا کړی تاسو من بطون امهاتکم را پیدا کړی تاسو د خېټو د من دوستانو الله تعالی مون شین پېد شي نه پوي دی وجعلوا پیدا کړلکم تاسو د پاره سمع قوت سامع دا ورېدو طاقت ولا ابصار او د لیدو طاقت ولا فرته وزلنا ولا فدته عقل لعلکم تشکرون دې د پاره چې شکر ادا کړئ علم يروي دوی نه ګوري لتر مرغانو ته مسخرات تابعدار دي فی جو السماء په خلا د اسمان کې په منځ د اسمان کې د اسمان او د زمکه ترمنځ دې ته جو وي ما يمسكون الا الله نديرا ټینګړي دي لره مگر یو الله تعالی چې دا مرغان نه را غورځي کی داوله ان فی ذلک یقینا پدې کار کې لآیات لقوم یؤمنون خامخ نشانات دي دا خلق د پاره چې ایمان وروړي والله جعل والله تعالی پیدا کړی دی لکم استاذ د پاره مم بیوتکم استاذ کورونه سکن د آرام ځایونه وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا پیدا کړی دی استاذ د پاره د څارو د څرمنو نه بیوتن کورونه تستخفونا چې تاسو شپک ماسو سوي د لرا یوم ځانکم پرځ د سفر استاذ او یوم اقامتکم پرځ د پړاو غرزول استاذ چې کله سفر کوي په خر باندې له پاسه کېده وړو کې شان شه دی وړه چې کله کمزې کې رشپه کول راکوز کې تمبو دی وې لګوا ومن اصوافها د وړو د دین ومن اصوافها
د وړو د ګډانو نه و او باریا د وخانو د وړو نه و اشعارها او د بيزو د وختو نه اساسا سامان د اساسا اسباب دي ومتاع نو فائدہ د الہ تر د یو وخت پورې والله والله تعالی جعل پیدا کړی دی لكم لپاره استاسو مما دا غتنا خلق چې الله پیدا کړی دی ظلالا سوري وجعل لكم پیدا کړی دي تاسو د پاره من الجبال د غرونو اکنان غارونه د پټېدو ځایونه من الجبال په غرونو کې اکنان د پټېدو ځایونه وجعل پیدا کړی دي لكم لپاره تاسو سرابیلا کمیسونه تقيكم چې بچ کی تاسو الحر د ګرمینا و سرابیلا کمیسونه تقيكم چې بچ کی تاسو باسکم د جنگ تاسو نصغره کذالک دارنګي او یا لکه بلډ پروف جیکټ هغه هم کمیس دی جنگي هغه ګولې اثر نه کوي په خوا به دغه دا څوته وي زغره بوا نن سبا کې بلډ پروف جیکټ دی په خوا هغه جنگ نن سبا کې د ګولې جنگ دی کذالک دارنګي یتم پرکی نعمت او خپل نعمت علیکم پتا سبحان الله لعلکم تسلمون دې پراجه تاسو تابعدار شي حکم منه فإن تولوا فسكجرتي مخغرزي فإنما فس خبرنا ذا بل كداد عليك البلاغ المبين بتابان در رسول دي اخكارا يعرفون نعمت الله دي بيجن نعمت الله تعالى ثم ينكرون بیا منکری کی داغینا واکثرهم الكافرون زیاد ددوین کافران دي ويوم باورز نبعث چمون برا پورته کو من كل امه دار امتنا شهيدا گواہ ثم لا يذر بیا به اجازت نشي ورکړل کېږي للذین کسانو ته کفروا چې کافران دي ولا هم نبوي دوی یستعتبون عذر قبول کړي شوی و اذا باغیر الذین چې ویني هغه کسان ظلمو چې ظالمان دي څه شي ویني العذاب عذاب ویني فلا يخففون سپک باندې کړي شيانو د دینه ولا هم ينظرون نبوي دوی مهلت کړي شوی و اذا باغیر الذین چې ویني هغه کسان اشرکو چې مشرکان دي شرکاء مخبل شرکان قالوا ضيبوا اي ربنا يا ربنا اي زمن ربا اولئك دا خلق شرکاونا زمن شرکان دي الذين كنا ندعو چې موږ به عبادت کوو من دوني کا ستانه بغیر به موږ بندگی کولا موږ به عبادت کوو فالقوا واپس بکړی دا شرکان لهم دوی ته القول جواب ردوا إليهم الجواب يعني الأصنام انکم لکاذبون یقینا تاسو دروغجن وای مونږ خو خبر نو چې زمونږ عبادت چا کړی دی کنه دی مونږ خو جان نو نوې وجه دروغ مو وای والقوا الى الله دوی به غرزي الله تعالی ته یوم اذل پدغرز کی السلام تابعداري السلام صلح السلام دوی به وای چې بس مونږ سرندر شو بس مونږ تسلیم شو مونږ تابعداري وضل عنهم ورق بشر دینا ما غش کانو یفترون چې دوی دروغ تړل الذين غکسان کفروا چې کافران دي وسودوا من کړي دي خلق ان سبیل الله د لارې د الله تعالی نه زدناهم زیاد بکو دوی ته عذاب عذاب فوق العذاب لپاس د عذاب نه بما كانوا يفسدون په سبب داغي کانو چې وو دوی يفسدون فساد کوونکی ورانه فساد ضد صلاح دي ويوم باغرنا بعثو چې موږ برا پورته کوم فی کل امه پار یو امت کې شهیدن گوا پیغمبر علیهم پدوی باندې من انفسهم د نفسونو د دوینا وجنا بكم بتا راولو اے نبی علیہ السلام شهیدن گوا علی هؤلاء پد خلق باندې ستاپ امت باندې ونزعنا من بلریکو ونزلنا من بنازل من نازل کړه دی علیک الكتاب وتابان کتاب تی بیان دی وضاحت د کل شی لپاره د هر یو شی د حلال او حرام د معاملات او غیره په دنیا کې د ژوندۍ د تیرولو د ټولو لازمي خبره او هم خبره قران کې ټولي موجود دي وو د نو هدایت د گمراهی نه ورحمت نو مهرباني د عذاب نه او بشرا او زیره د جنت للمسلمين لپاره مسلمانانو ان الله بشک الله تعالی یامر بالعدل والاحسان حکم کوي د نیکه حکم کوي د انصاف او د نیکه و ایتاء ذل قربا او د ورکړې خپلوانو ته یعنی صله رحمی ورکول خپلوانو ته دغه حق
وینها عن الفحشاء من کید بحیانا والمنکر او د حرامنا والبغي او د ظلمنا لعلهم یعظکم نصیحت کی تاسو ته لعلکم دې د پاره چې تاسو تذکرون نصیحت قبول کړئ ان الله یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى درې کارونه د کولو دي وینها عن الفحشاء والمنکر والبغي درې کارونه د پرې خودلو دي نو گویا د شپږ خبرې دا د اسلام عالمی پروګرام دی دا شپږ خبره دا درې کوو درې مکوا په دې کې تمام خبرې راغله دا چې یو خبره یاد کړئ چې په دې شپږو خبرو کې نه راغلي په دې کې هر څه راغله هر څه احسان کې تمام عبادت راغلل په ایتاء ذل قربا کې تمام مالی خبرې راغله په عدل کې توحید خداوندی نه راواله او د انصاف د تمام اصول پورې ټوله خبرې راغله ځکه د جمعې په ورځ باندې هر یو خطیب او هر یو مولا هغه په منبر باندې دا آیت مبارکه تلاوت کوي چې د قوم ته خپل عالمی پروګرام د مخې ته پروت واوفوا بعهد الله پرکوي وعده الله تعالی اذا عاهدتم کله چې وعده کوي ولا تنقضوا الايمان اما ما تو قسمنا بعد توکید یا پس د مضبوطه ولنا وقد جعلتم الله عليكم كفيلا یقینا تاسو ګرځول دي الله پاک په خپل ځان باندې ذمہوار ضامن گواه ان الله بشک الله تعالی علم عالم بما پاغه تفعلون جتا شو کوي ولا تکونو مجوړيږي په ما تولو د وعده کې کله دې په شان داغه زنانه باندې را قودت غزلا چې وس پړدل هغه غزلا رشل شوي سپړسي خپل مم بعد قوت رست د مضبوط ورنان کا ځان ټوټه ټوټه د وزنانه ولې ونه یو په مکه کې دیبا غالبا ربطه بنت عمر بن سعد بن كعب بن زيد بن منات بن تميم دا یو لیونه خزوا چې دی به د سهار نه شروع کړله شی به جوړاو تارونو نه ماسپخینه پوری او د ماسپخین نه پس به واپس بیا سپړدل د ماقام پوری یعنی څه مقصد نه څه فائدہ نه نو الله پاک فرمایي تاسو قسم وخوره او بیا قسم ماتوي نو دا قسم خپل اوساته دا قسم خپل ټینګ اوساته ګوره جی مجوړېږي پرشان داغه خدي چې وس پړ د لا غیر شل شويس پنځه خپل پس د مضبوطه ورنه ټوټه ټوټه تتخذون ایمانکم تاسو جوړوي ایمانکم خپل قسمونه دخلن بینکم د دوکي ورکول ذریعہ د دخل ذریعہ په خپل منځ کې ان تكون امه تشي وډلا هي اربع غالب شي من امه فبلډلا انما خبرنه ده بلکې دا یبلوکم الله به امتحان کی تاسو باندې الله په دې سره ولا يبينن خامخ کار بګی لكم تاسو ته یوم القیامت پر د قیامت ما غشه کنتم فی تختلفون چې تاسو پاره کې اختلاف کو ولو شاء الله کچره غختله وی الله پاک له جعلکم نو ګرځولی به تاسو امه واحده تندله یو په دین اسلام باندې ولکه یضل من یشاء و یهدی من یشاء لیکن گمراه کی الله غ څوک چوغړی ہدایت کی چاته چوغړی ول تسالون خامغه تاسو وګړي تاسو نه امدا غ څوک تم تعملون چې وای تاسو عمل کوونکې ولا تتخذوا مجوړوي ايمانكم قسمنا خپل دخلن دوکه او فریب بینکم په خپل من کې فتز الله وبخوي کې قدم خپ بعد ثبوت یا پس د مضبوط واینا وتذوق السوء او تاسو به وڅکه عذاب بما سرتم په سبب دا غي چې من کول به تاسو خلق دران سبیل الله دلار د الله نه ولکم عذاب عظیم تاسو د پر عذاب لوی ولا تشتروا ماخله بیعد الله په ما تولد وعده الله ثمن قليلا پیسې لګي عوض لګ دنیا لګ رشوت لګ قیمت لګ انما خبرنه ده بلکې دا عند الله انما یقینا هغه عند الله چې د الله سره دی او خیر لكم هغه ډېر غوړه دي تاسو د پاره کنتم تعلمون کجری تاسو پوهیږئ ما عندکم هغه چې تاسو سره دی انفذو پناکیږي او ما او هغه عند الله چې د الله سره دی باقن پاتې کېدون کړي ولا نجزين الذين خامخذب بدل ورکم هغه کسانو د صبر او صبر کړه دی اجرهم بدل دی بیا احسن ما كانوا يعملون فخستا هغه چې دوی کوونکې من عامل صالحان چې چا نه کومل کوم ذکرن ک سړی وی او انسا اخذ وی او هو مؤمن په حال کې چې مسلمان وي فلنحيينه حیاتا طیبه پس وربکو موږ ته ژوندۍ پاکه
ولنجزینهم اجرهم خامخ بدل به ورکو دوی ته ثواب د دوی وربکو دوی ته بدل د دوی بیا احسن ما كانوا يعملون فخستاغ جودوی کون کې فائدہ قرات القرآن فسر کړه چې ول قرآن فاستعذ بالله ان پناه غوړه د الله سره من الشیطان الرجیم د شیطان رټلې شي وینا دغه مخ کې د تلاوت نمخ کې اعوذ بالله ویل دي دا واجب دي بسم الله ویل سنت دي او اعوذ بالله ویل پناه غوړم د الله سره د شیطان رټلې شي وینا I seek refuge in Allah from Satan the rejected one خا انه یقینا دا شیطان چې له سلام نشتره د پر سلطان زور او غلبه او طاقت او قوت او تسلط علی الذین باغ کسان وامنو چې مؤمنان دي وعلى ربهم يتوکلون دی په خپل رب باندې باور کوي انما خبرنه ده بلکې دا سلطانو غلبه د شیطان علی الذین باغ کسان او يتولون چې دوستی کوي د شیطان ولذین باغ کسان هم به مشرکون چې دوی به د الله سره به په الله پاک باندې مشرکون شرک کوونکي دي وَإِذَا وَپاغ وقت کی بدلنا آیتن چې موږ بدل کو یو آیت ناسخ آیت راشي یو منسوخ شي مکان آیتن پر زید بل آیت باندې والله عالم والله تعالی عالم دې بما پاغ ينزلو چې نازلوي قالوا دوی وای انما خبرنه ده بلکې دا انت مفترت ځان جوړون کې یو آیت بلاړو ختم بشو بل براغه جب انسان ډاکټر لورشي کنه ډاکټر صاحب ته به تبا هغه ورل ټیسټونو کې بیا ته به مناسب د علاجو کې ته وي سخت خوراک مکو تریو تریخ شی به نخري مرچکه به نخري زیات تیز مالګه مخوره ګرځم او پال کوو کور کې کینا او دا دوايي هفته استعمال ک بیا راشه اوس هفته پس د پالم کړه دی او سخت خوراک هم نه دی خوړلې او تریو تریخ شی هم نه دی خوړلې ته به خښوي دا د بیا له وخت ډاکټر صاحب لا هغه چې وکتل د ته وی چې دا دوايي بوست نه خوري دا ختم ستاته به خښوي دا خو زید طبي سره جسم کې کمزوري راغله د اوس بتره طاقت د دوايي خوري اوس په ډیر ځان جاهل جوړ کی چې ډاکټر غرق شي نو ته چې ماته وی چې دا مخره کنه ولې دا غلطه ده کدا غلطه ونه دا و روزه ما وخوړه او کدا ټیک ده نو ته اوس مان دا کټ کې ولې درې خبرې څه حق شته هغه وخت کې دله د طبي دوايي په کار و دی وخت کې دله د طاقت دوايي په کار اوس الله پاک رولې ګو یو آیت بیا وی دا ختم شو دا بل راغی کفار وبوي کدا غلطو نو الله ولې را لګو او کدا ټیکو نو الله منسوخ ولیکو او کله کله به وی دا نبی اسلام د ځانه جوړي دغه یو خوخ نشو دا ختم کو بلره الله پاک جواب کوي ګوره وَإِذَا وَپاغ وقت کی بدلنا چې بدل کومنګا آیتن یو آیت مکان آیتن پسې د بل آیت باندې والله الله تعالی علم او عالم دې بما پاغ ينزلو چې نازلوي یا هغه وخت کې بدایت ډیر مناسب د بندیانو د پر الله پاکم طبيب دې کنه الله پاکم معالج دې کنه د روحاني بیماری علاج قران دینا قالو دې کفار وی انما خبرنه ده بلکې دا انت مفتر ته خو دروغ جوړون کې الاعوذ بالله استغفر الله بل اکثرهم بلکې زیات د دوی لا علمون پوهه قل تو نبی الاسلام نزله نازل ایدی لرا روح القدس پاک روح جبرئیل امین میرے رب کا استاد رب د طرفه بالحق پس جبان دی یثبت الذين امنوا چې مضبوط کیږي کسان چې مؤمنان دي وهدن او هدایت دی او بشرا زیر د مسلمانین لپاره د مسلمانانو ولقد نعلم خمخ یقینا موږ خبر یو انهم یقینا یقولون و انما خبرنا ده بلکې دا يعلمه بشر خید تدا قران انسان یو سړیو دا خپل جبه عبرانی وا او قران په عربی کې او هغه یو عام سړیو څه عالم او داسې پوهه او غټ فصیح بلیغ انسان هم نو نبی رسول الله بکله کله دا غو دکانو په هغه کې ور سره کېناستو دوی به وی دغه سړی وته خي نو چې دغه سړی دونه فصیح او بلیغ قران نبی رسول الله ته خي نو هغه په خپل ولې نه پیش کړي در علی ګلو بیا څه ضرورت ده ګور جی او الله پاک فرمایي چې دا خپل جبه عبرانی ده او قران په عربی کې د ناشنا خبره ده ګور لسان الذي جبد غسل يلحدون چې دوی کوګواله کې الیه هغه ته چې دوی نسبت کې الیه هغه ته اعجمی هغه خو عجمی ده عرب نه ده هغه خپل جبه عبرانی ده وهذا دا قران لسان جبد عربي مبين عربي ښکارا مبین ده ښکارا ده بیان واضح ده په دې کې وضاحت ډیر کیږي په پوره دنیا کې د عربی مقدار فصیح او بلیغ جبه نشته او دا چې ورکه جبه نه ده
نن سبا کې د 22 ملکونو قومي ژبه ده انټرنیشنل لینګویج ده دغه دی قومي ژبه ده نېشنل قومي زبان ده د 22 ملکونو او په هغه وخت کې ګورو عبرانی سوریانی دا تورات انجیل زبور یا سل صحیفه چې کوم ژبه کې راغلي هغه نن دنیا کې نشته هغه ژبه ناپید دی هغه پیدا کیږي نه پاره چې پويږي نه ګورا او عربي یا سبحان الله دا ښکارا ژبه ده ان الذين يقينون كسان لا يؤمنون ایمان نروړي بیاات الله پایاتون د الله تعالی لا یادیم الله هدایت نکوي دوی ته الله تعالی ولهم مول پاره د دوی عذاب علیم عذاب دردناک ده انما خبرنا ده بلکې دا یفتر الکذب تړي دروغ الذين كسان لا يؤمنون ایمان نروړي بیاات الله پایاتون د الله تعالی باندې و اولای کودا کسانو ملکادمون دوی دروغ جن دي من کفر چې کفر وکړ بالله بالله تعالی باندې من بعد ایمانی پس د ایمان خپل نه الا من او کرے مگر هغه څوک چې زور راوستل شو په د باندې وقلبه مطمئن بالایمان زړه د مطمئن وي په ایمان باندې ولکن من شرح بالکفر صدرا اوس ګورځي دی آیت اولی ته ګوره من کفر بالله من بعد ایمانه اوس د ټول جمله پرې د لاندې راشه فعليهم دا منځ کې ټول جمله معترضه ده د ضرورت د پاره چې منځ کې کوم جمله راشي هغه ته وی جمله معترضه من کفر بالله من بعد ایمانه چا چې کفر کو په الله باندې پس د ایمان نه فعليهم غضب من الله باغید الله غضب ده ها اړو چې اجازه په کې د کفر د کلمې نشته ول نشته جی چې ستاد مرګ یره ده ته مړ کېږي نو صرف په جبه باندې مرګ کلمه وقتی تور ویل شي چې زړه د مطمئن الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالكفر صدرا لیکن چا چې کوله او خپل سینه په کفر فعليهم غضب من الله فسبدوی دي د الله غضب ده ولهم عذاب عظیم دي د پر لوی عذاب ده ذالک دا بیانهم په دې سبب چې یقینا دوی استحب الحیات الدنیا خو خړې د ژوند د دنیا علی الاخرت په اخرت باندې وان الله یقینا الله تعالی لا یهد القوم الکافرین هدایت لکه قوم کافرانو ته اولئک الذین داغ خلق دي طبع الله چې مهر لګول دي الله تعالی علی قلوبهم د دې پسرون باندې وسمهم د دې په غوګونو باندې وابصارهم د دې پستر غو باندې اولئک هم الغافلون دا کسان دوی نه خبره دي لا جرم یقین خبر ده انهم یقینا دی فی الاخرته په قیامت کې هم الخاسرون دی وتا ونی ثم بیا ان ربک یقینا استراب للذین دا خلق ده پارا هاجروا چې هجرت کړه دې من بعد ما ورست دا غیر فتنو چې دې په امتحان کې غرزول شي دي ثم جهاد بیا jihad کړه دې او صبر کړه دې ان ربک یقینا استراب من بعد واپس دین لغفور رحیم خبر کې دې مهربان دي یوم تاتی کل نفس پاغرز جراب شهر یو نفس تجادل عن نفسها جګړه بکې د خپل طرفه برته نو ک نیک دی او ک بد وی برته نو فاجرته وتوفى پورا به ورکړي چې کل نفس یو نفس ما عملت بدله د هغه چې د کړي دي وهم لازم په دې باندې ظلم و نه کړی شي وضرب الله بیان نبی الله تعالی مثلا مثال قريه تکلی كانت امنه چې و په امن باندې مطمئنه پارام باندې ویاتی راتلو به تاریخ خارج غد رغدن فراغ من کل مکان ده طرفه فكفرت غینا شکر وکړه بیانهم الله په نعمتونو د الله تعالی باندې فذاق الله لباس الجوع فس وچک والله تعالی دوی ته لباس الجوع لباس دولګه وکړه قات صادر اغله د نبی علیہ السلام په امت 7 سنین بالجوع والخوف خا والخوف او د یره د نبی علیہ السلام یره چې د مدینه نه راځي حمله را باندې کوي بما كانوا يصنعون په سبب دا غي چې ودوی کون کې په مکه والا باندې وکاله قات صالح راغلی و د نبی رسول الله والسلام د هجرت نه پس ولقد جاءهم خامخ یقینا راغله د دوی ته رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام منهم دینا فكذبوه د نسبت دروغ کو هغه فاخذهم العذاب وهم ظالمون فسوني ولدي العذاب دوی ظالمانو فكلوا فسخروا مما داغت رزقكم الله چې درکړي دي تاسو ته الله تعالی حلالا حلال دي طيبا پاک دي حلال هغه ته وي چې پردې حق پکې نه او طيب هغه ته وي چې ذات پاک حلال هغه ته وي چې د بل چا حق پاغې کې نه خپل خوش خپل دی او خپېسې دی په ور کړی دی او نه د چانه را پټ کړی دی نه د پزور د چانه را واستې دی خوشي شه دی خر دی نو بیا خو ټیک نه شو
طيب نه دی خرڅ دی جی طيب نه دی طيب لکه د دې ذات اوستا په خپل پیسو واغسته راوستي دي خډيري دي پور کړی دي په 2 د قیمت تی واغستو خو شی ټیک نه دی طيب نه دی د دې واخه پلیته ده اوس یو شی ده خمزدار دی چیلې دی حلال دی او خو بهترین دی بسم الله الله اکبر دی په میرے دی خو شی چا نه را پټ کړي نو طيب خوده اینه تیمو پیدا الله اکبر دی په مو مسلمان پلاس د ذبح حق او شی پر دی نو طيب خوده خو حلال نه دی ګور جی واشکرو شکر ادا کړئ نعمت الله دې نعمتونو د الله پاک ان کنتم یاو تعبدون کجریه تاسو د الله لپاره بندگی کوونکې انما خبرنا ده بلکې دا حرم حرام ګرځولې دي الله پاک علیکم بتا سبحان دی المیته د مردار او د ماینه ولحم الخنزير غوخه د خنزير خا وینا بهیدون کی وینا وما وغوا الا جواز پور تکلی شي لغیر الله د غیر الله د پاره به پاغه سرا دا لالول په وخت کې په غیر الله نوم والی دا بسم الله الله اکبر په ځای باندې بل څه وي فمن فسق ذو اضطر چې محتاج کله شو د خوراک د ته غیر باغ چې نوی نه فرمانه ولا عاد نوی د حد تیرن کې فین الله غفور رحیم یقینا الله تعالی بخون کې د مهربان دی ولا تقولوا موائل ما تصف السنتكم الكذب هغه چې بیان وستا سوجه به درو سموای هذا حلال چې دا حلال دی ما دا حرام نو دا حرام دی ځان جوړوي لتفتروا جو تړي على الله الكذب الله تعالی باندې درو ان الله ان الذين يقينون كسن يفترون يتړي على الله الكذب الله باندې درو لا يفلحون دي کامیاب نشي متاع قليل لګ فائدہ ده د دنیا ولهم عذاب الیم دې پر عذاب دردناک دی په آخرت کې وان الذين باغ کسانو باندې هاتو چې يهوديان حرمنا عليهم حرام ګرځولې دي په دوی باندې ما قصصنا عليك هغه چې موږ بیان کړی دي بتا باندې من قبل او مخ کې وما ظلمنا موږ ظلم نه کړې په دوی ولكن كانوا لیکن و دوی ارفسهم په خپل ځانونه باندې ظلم کوونکې ثم بیا ان ربك يقين استر للذين خلقوا دبار عملوا السيء عملوا السوء چې عملونه کړی دي خراب بجاد مرا په هي سره ثم تاب من بعد ذلك بیا توبه واجب پس درنه واسلو ټیک خپل عمل ان ربك يقين استر من بعد او پس درنه الغفور رحيم خامخ بخون کړي مې روبانه ده ان ابراهيم یقینا ابراهيم عليه السلام کان او امه پیشوا مشروع قائد مقتدى امام قانتا تابعدار لله تعالی حنیفا ټیک ټاک روانو په حق باندې اپرایټ د حنیف الخلق معنا کې مایل او دین حق نه مایل نه نه روانو په حق باندې موحد بارن نور معنا او حنیفن معنا نه روانو په حق باندې خ مسلمان مخلص مسلمان ولم يكن من المشركين دنو د مشرکانو شاکر لانعمه دې شکر گزارو د الله تعالی د نعمتونو د پاره استفاده غوړه کړي والله تعالی دې ما دا هدایت کړو ته الى صراط مستقیم د غلاره واتینا فی الدنيا حسنه من ورکړو ته په دنیا کې نعمت او خوشحالي حسنه ولدن صالحا نیک بچي مې ورکړو پیغمبر یا خسته تذکرہ مې ورکړو ټول خلکو په نیک نوم باندې یادو وانه فی الاخره لمن الصالحین یقینا دی په قیامت کې نیکان اعلی صالحان نبوی ثم وحینا الیک بیا موږ وحی کړه تا ته ته ویل تابعداري وکملت ابراهیم ر دین د ابراهیم علیه السلام حنیف چې برابر روانو په حق باندې ما کان من المشرکین دی نو د مشرکانو نه يهود به وي د يهودیو جیوز کریسچینز ایډالیټرز د دریو واړو يهودو نسوارا او مشرکینو دی به ځان ته نسبت کړو د ابراهیم علیه السلام الله پاک فرمایي چې نه يهودیو نه نصرانیو نه مشرکو د حنیفن ټیک ټاک روانو په حق او مسلمان خ ثم وحینا الیک ان تتبع بیا موږ وحی کړه ته چې تابعداري وکړه دین د ابراهیم علیه السلام حنیفه چې د برابر روانو په حق وما كان من المشرکین نو د مشرکانو انما خبرنا ده بلکې دا جعل السبت ګرځول شو احترام د خالی د هفتې د ورځې احترام وکوي په دې ورځ به میان نه نشي د بنی اسرائیل یو ډله هغه په پاغه ورځ باندې نیول الله پاک په عذاب راوستو او شادوګان او خنجران ته جوړ شول ها اپسو سواینز انما خبرنا ده بلکې دا جوهل السبت ګرځول شو احترام د خالی علی الذين باغ کسانو باندې اختلافو فيه چې دوی اختلاف کړو پاره کې خلاف کړو دغه مبارک د الله د حکم خلاف کړو
وان ربك يقين استر لا يحكم بينهم خما فیصله کی دوی ترمنځ یوم القیامت پر ورځ قیامت فيما كانوا فيه يختلفون باقي دي باقي اختلاف کو ادعو الى سبيل ربك ربنا خلق خپل لارې د خپل رب ته بالحکمت په حکمت سره والموعظه الحسنه او په خیسته نصیحت سره وجادلهم خبري کو د دې سره بالتي باغ طریقه هي احسن چې هغه خیسته طریقه وي ان ربك يقين استرب هو عالم وخالم دې بمن باغ جادل عن سبيلي چې گمراه کیږي د الله تعالی د لارنه وهو عالم بالمهتدين او دغه الله خالم دې په هدایت یافتو باندې په هدایت مندون کو باندې وان عاقبتم کجری تاسو بدل اخلای فعاقبوا نو بدل واخلای بمثل ما معاملو کوي بمثل ما پشان داغه عوقبتم به چې تاسو سره معامله کړل شوی د داغه ولئن صبرتم او کجری تاسو صبر کوي له هو خير للصابرين نو خامخ د ډېر غوړه دي صبر کوونکو د پاره واصبر او صبر کوا وما صبرك الا بالله نو دې صبر ستا مگر په الله تعالی باندې ولا تحزن عليهم غم جن کیږي په دوی باندې ولا تکو فی ضیق مما يمكرون ما جوړېږي فی ضیق په تنګي کې مما داغنه يمكرون چې دوی مکر جوړي چې دوی مکرونه کوي فریبونه کوي ان الله بشک الله تعالی مع الذين داغ خلق ملګری دي تقوا متقین دي والذین واغ کسانو ملګری دي هم چې دوی محسنون نیکی کوونکي دي